أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمونږ درس نمبر دی 115 یوسل پینلسم درېمه سپاره ده سورة البقره آیت نمبر 275 215 د سورة البقره. مخکې مسله د انفاق ذکر شوه چې د الله رب العالمین په لار کې د الله د رضا دپاره څوک مال لګوي نو د هغې بیان وشو. اوس الله رب العالمین د سود مسله بیانوي ځکه وجه دا ده چې په صدقه کې لږ مال ورکولی په تمه د ډیر باندې خدا الله تعالی نه تمه کوي او په سود کې لږ مال ورکول دي په تمه د ډیر باندې خدا تمه د قرضداري نه کوي د محتاج نه کوي د غریب نه کوي. دغه شان مخکې د هغه چا ذکر و چې د الله رب العالمین په لار کې خرج کوي. وس دا هغه چا ذکر دی چې چاله قرضم بغیر د زیات عوض نه ورکوي بلکې سود د هغې نه غواړي زیات د هغې نه غواړي. الله تبارک وتعالی فرمایي الذین هغه کسان یاکلون الربا چې معامله کوي د سود خوري مال د سود لرا یا اخلی مال د سود لرا یا معامله د سود کوي کوم مانم چوکللا الذین اغا کسان یاکلون الربا چې خوري مال د سود لرا یا یاکلون الربا چې اخلی مال د سود یا یاکلون الربا چې معامله کوي د سود لا یقومون دیوبانه فاسیگی د قبرونو نا پورز د قیامت لا یقومون دیوبانه فاسی د قبرونو نا پورز د قیامت الا کما یقوم الذی مگر پشان د فاسیدو د اغا کس یتخبطه الشیطانو چې ګډ وډ کړی اغه لره شیطان من المسی د وجې د رسیدو نه چې دا شیاطین د ته رسیدلی. احادیثو کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سود قباحت باره کې وای الربا 70 بابا اهونهما عند الله عز وجل كالذي ينكح امه. وای د سود او یا گناهونه دي او په دې کې د ټولو نه کمه ګناه دا ده لکه دی چې د خپل مور سره بدکاري وکړي نعوذ بالله من ذلک. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم واحد من الربا اکبر جرما من 36 زنیة بأمه. د سود یو روپۍ استعمالول دا د 18 زناونو نه زیاته ګناه ده چې دغه 18 زناونه انسان د مور سره وکړي. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا په ورځ د قیامت باندې د قبر نه لیونی پاسي چې کوم انسان سودګر دی او سود کوي د الله رب العالمین د طرفه په دې آیاتونو کې او په دې ځای کې په سودګر باندې 15 فتوی د الله رب العالمین د طرف نه شوي دي. یو داري چې د قیامت پر ورځ باندې به لیونی پاسي د قبر نه
دویم الله رب العالمین فرمای اصحاب النار چې دا به د اور والی. او دریم نمبر کفار د انسان کافر دی. او څلورم اسیم غټ ګناهګار دی. او پنځم نمبر الله رب العالمین وایي که د سود نه منع کیږي نو فأذنوا بحرب من الله، د الله جنگ ته ځان تیار کا. سودګرو ته الله جنگ ته ځان تیار کوي. د 5 فتوی په دې باندې شوي دي. علما ذکر کوي چې د سود باره کې د سود د حرمت باره کې د قرآن 9 آیاتونه دي او د 40 نه زیات احادیث د دې باره کې راغلي. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې لا یقومون، دیو بنه پاسی د سودګر د قبرونو نه پر ورځ د قیامت، الا کما یقوم الذی، مگر پشان د پاسېدو د هغه کس یتخبطه الشیطان چې ګډ وډ کړی هغه لره شیطان من المسی د وجې د رسېدو نه. ذلک بانهم، دا فدی وجه چې یقینا دیو قالو ویل انما البیع مثل الربا، چې یقینا اخیستل خرڅول پشان د سود دي. پیدا سودا او دارنګې دا تجارت کول دا خو د سود پشان دي. وحل الله، او حلال کی حلال کړل الله تعالی البیع اخیستل خرڅول، وحرم الربا، او حرام کړی دی سود. حالان کې د دې په مابین کې ډېر فرق دی چې اخیستل خرڅول الله حلال ګرځول دي، لږ مال ورکول په تمه د ډېر باندې، خو تمه ستا د الله نه ده. دغه شان ده کې په حلال طریقې سره تخپل ځان لمال ګټي، حلال رزق ګټي تجارت کې، هغه الله حلال ګرځولی دی. او سود الله حرام کړی دی چې د غریب داغه د غریبۍ نه غلطه پیدا اخلي. فمن جاءه، فسأرغ څوک چې راغی هغه ته موعظة نصیحت من ربه د طرفه د رب د دنه، فانتهی، نو دی منع شو د دې سود نه، فله ما سلف، د ده دپاره هغه څه دي چې د مخکې کړلي. الله رب العالمین فرمایي چې چا ته نصیحت راغی او دی پوه شو د الله ر طرف نه ورته نصیحت راغلی، قرآن یې واورېدو او دی منع شه، نو فلو ما سلف، د ده دپاره هغه دي چې د مخکې کړلي. مطلب هغه کومه ګناه چې مخکې کړې وه هغه شوي ده او هغې توبه وباسي، الله به ورته معاف کي. وامره الی الله، او معامله د سپارلی شوي ده الله تعالی ته چې الله رب العالمین آینده کې دی ساتي د سود نه. ومن عاد، او څوک چې واپس شو حلال والی د سود ته، او سود ته حلال ووایه. په اولایک، او سود ته حلال ویل په مختلفو طریقو سره دی. یو داسې دی چې د هغې هسې نوم بدل کي، نور یې سود او دی ولې څه بل نوم ورکي. یا ورته دا شان براه راست وایي چې سود زه جایز ګڼم داسې ووایي، او یا داسې براه راست نه وایي خو د هغې نوم بدل کي، نور یې سود او دی وایي دا سود نه دی. ومن عاد، او څوک چې واپس شو حلال والی د سود ته، فاولئک، نو دغه کسان اصحاب النار، اور والدي، هم فیها خالدون، دیو با فدی اور کې همیشهی، په اور کې به همیشه علی چې کله دی سود ته حلال وای. ګوره یو ګناه کول دی او یو داسې دی چې الله رب العالمین یو څیز حرام کړی او هغې ته څوک حلال وای، نو دې مابین کې فرق دی. یو ګناه کول دی نو ګناه کول دی او دارنګې هغه ګڼل دی چې دا ګناه ده. لکه انسان سود کوي خو ګناه ورته وایي، نو دا غټه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. خو یو داسې ده چې دغه سود کې اخته دی او د هغې د جواز دپاره دلایل ګوري او هغه ځان له حلال ګڼي، نو بیا دا کوپر دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د حال بیا الله رب العالمین ته سپارلی شوی دی چې الله یې د سود نه بچ وساتي، الله باندې توکل دی وکړي. دوباره دې د ترجمه واورئ. الله وایي الذین، هغه کسان یاکلون الربا چې خوري مال د سود لره یا معامله کوي د سود، لا یقومون، دیو به نه پاسي د قبرونه، الا کما یقوم الذي، مگر پشان د پاسېدو دغه کس باندې یتخبطه الشیطانو
چې ګډوډ کړی هغه لره شیطان من المسجد د وجې د رسېدو نه ذلک بانهم دا په دې وجه چې یقینا دیو قالو وای انما البیع یقینا اغستل خرڅول مثل الربا په شان د سود دي وحل الله البیع او حال داري چې حلال کړل الله تعالی اغستل خرڅول واحل الله البیع او حال دا دی چې حلال کړی دی الله تعالی اغستل خرڅول وحرم الربا او حرام کړی دی سود فمن جاءه پس هغه څوک چې راغی هغه ته موعظة نصیحت من ربی د طرفه د رب ددنه فانتهی نو دی منع شو د سود نه فله ما سلف د ده لپاره هغه څه دي چې مخکې کړلي وامره الی الله او معامله د ده سپارلی شوي د الله تعالی ته ومن عاد او څوک چې واپس شو حلال والی د سود ته فاولئک نو دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون دیو به په دې اور کې همیشه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك